السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام ابراهیم صاحب څنګه حال دی؟ شکر دی، تاسو ښه یئ؟ خیر دی الحمدلله. ته ښه یې؟ ډاکټر صاحب د دوايانې تاسو موږ چاته لېږئ؟ دا خو ابراره داسې کار دی چې مختلف مریضان دي د مختلفو مسلو د بواسیرو دي، مردانه کمزورۍ دي، د ډیلاپن دي، د قطرو مریضان دي او د معدې دي که نه. نو د هغو دپاره میډیسن تیاروم. نو اول دا پارسل یې لېږل دي که نه. نو تقریبا دا 9 پارسل یې تیارول دي. په دې ټایم لګي نو ما لږ وختي شروع کړم چې هر دې زه دغه برابر کړم. مطلب دا دی چې لکه ستاسو چې کوم دا مردانه کمزورۍ ده دي او د بواسیرو خاص کر معده او بواسیر چې دا مریضان چې دي دا ډېر په ښه کېدو شروع شي. الحمدلله بالکل. او دا ښه کېدو شروع شوي هم دي. بل زموږ مریضان اوس د بهر ملکونو مطلب د مختلفو ملکونو نه راځي. پرون موږ د افغانستان نه مریضان راغلي وو، 3 ورځې ویزه یې اخیستې وه، افغانستان نه راغلي وو. نو الحمدلله هغو هم په ټرسټ باندې راغله چې هلته په افغانستان کې زما 3 انفرټیلیټي مریضان ښه شوي دي د ماشومانو. نو هغو هم راغلي وو چې لکه زموږ ماشومان نه کېږي، نو هغو له موږ میډیسن تیار کړو. پرون هغو لاړو او داسې مختلف ملکونو ته موږ هغه لېږو، څوک ځي نو هغه وله وړي. او خاص کر زموږ ډېر مریضان چې د یو ای والا دي او سعودي عرب والا دي او مطلب چې دا کم چې د خلیج ملکونه دي که نه، په دې کې زیات دي. او پاکستان کې خو په هر ځای کې، په هر ښار کې، په هر ځای کې زموږ ډیلیور هغو ته ځي او میډیسن استعمالوي. الله پاک یې ښه کوي. مننه، شکریه.